څنګه تاسو ته معلومه ده چې د اسلامي میاشت د شعبان المعظم میاشت شروع شوې ده او بیا به انشاءالله العزیز د دغې میاشتې پسې رمضان مبارک وي او رمضان کریم سعادتونه به شروع کیږي او که چېرې سړی خپل ژوند ته لږه په غور باندې نظر وکړي نو د سترګو رب کې د رمضان المبارک میاشتې را روانې دي داسې معلومیږي لکه په تیرو ورځو کې رمضان مبارک میاشت تېره شوې ده او بیا لږې ورځې بعد بیا زموږ په ژوند کې انشاءالله العزیز د رمضان کریم دغې ورځې او شپې راتلونکي دي که زندگی وه قسمت وه نو موږ به ورشو رمضان خو به هسې راځي د شب و روز چې کومه گردش دی دا ډېر په تیزۍ باندې روان دی او حقیقت دا دی چې دا تیزی او دا رفتار د دغه شب و روز په دغه تیزۍ سره دا د بېبرکتۍ علامت دی او بېبرکتي ولې دا د موږ ستاسو د اعمالو نتیجه ده او قرب قیامت طرف ته خبرې روانې دي او څنګه روایتو مبارکونه معلومه هم دا ده چې دا هر څه چې دا به لنډ تنګ شي هغه یو ځان له موضوع ده خو غرض مه دا و چې مبارکه میاشت د شعبان المعظم او بیا پسې د رمضان کریم میاشت ده الله کریم خالق کائنات په بارگاه کې دعا ده چې خدای پاکه مونږ ته دغې شپو د ورځو د راتلونکو شپو د ورځو د فیوزاتو د برکاتو د کمالاتو د عظمتونو لایق یو او که نه خدای پاک دې مونږ په کمال سره نصیب وفرمایي الله کریم دې مونږ ستاسو دغې خلکو په خاطر باندې د دغې خبرو د دغې برکاتو لایق وګرځوي چې کم خلک د دغې برکاتو لایق دي او لایق تیر شوي دي الله کریم د سجدو د ذکر اسکار او په دغه تلاوت په دغه مبارک ورځو کې زموږ نصیب فرمایي ځکه سرور دو عالم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبی محبوب کبریا جناب محمد رسول الله ټول وایي صلی الله علیه وعلى آله وسلم مبارکنا حضرت سید کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کی دی مبارکہ فرمائی چې حضور مبارک تبا کان احب الشهور الى رسول الله صلی الله علیه وعلى آله وسلم ان یصومه شعبان ثم یصله برمضان ابو داود حدیث مبارک دی بی بی مبارک د مسلمانانو پاک مور فرمائی چې حضور مبارک تا چې ډیره خوښه وه دا خبره چې حضور مبارک به چې کله روژې نیوې او دا یې زړه ته ډیره نږدې وه چې که زه روژې نسم نو د شعبان په میاشت کې د روژې اونسم شعبان په میاشت کې د زه روژې اونسم او حضور مبارک به دومره زیاتې روژې به بیانوي لکه یو بل روایت کې د حضور مبارک نه حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ روایت کی فرمائی چې یصوم فلا یفطر ویفطر فلا یصوم حضور مبارک به کله ناکله دومره زیاتې روژې به ونیوې چې فرمایي چې موږ به دا ګومان پیدا شو چې بس کوژه به نه راولي بس همیشه دپاره به روژه نسی او کله که ناکله به حضور مبارک دومره اوږده کوژه کړه یعنی روژې به یې نه نیوې موږ دا ګومان و چېرته به حضور مبارک روژه نه نسی یعنی مطلب دا چې حضور مبارک په ژوند کې داسې شعبانې تیرې دي او داسې بابرکته میاشتې تیرې دي چې غونډه میاشت به حضور مبارک به اکثره میاشت د شعبان بې روژه نیوه امت ته تعلیم ورکړو چې زما په دغه میاشت کې روژې ډېرې خوښې دي ځکه یې ډېرې نیسم او کله ناکله به حضور مبارک داسې وفرمایل چې روژې به نه نیوې په رمضان کریم کې به روژې مکمل ونیوې او په شعبان کې به روژې نه نیوې د دې دپاره چې امتیان چېرته دا ګمان ونه کړي چې حضور شارحین فرمایي چې حضور مبارک په هر کال باندې شعبان کې دا روژې
ټول په ټوله یا اکثره میاشت روجې نیسي، هسې نه چې دا چېرته ګمان ونه شي امتیانو ته چې د شعبان روژې فرض دي یا د شعبان روژې واجب دي، ځکه حضور مبارک په هر کال باندې بار بار اکثر روجې نیسي. د دې د وجې نه حضور مبارک د تعلیم دپاره چې ما خوښې دي روژې، نو په بعضې شعبانونو کې ډېرې روجې نیولې دي، او د دې دپاره چې چېرته امتیان فرض ونه ګڼي، امتیان چېرته واجب ونه ګڼي، حضور مبارک به کله کله شعبان کې روجې پرېښودې. مقصد د دغه حدیث مبارک نه دا چې مور مبارکه فرمایي حضرت عائشہ صدیقه رضی الله تعالی عنها چې حضور مبارک به دا خبره ډېره خوښوله چې زه په شعبان کې روجې ونیسم. او په یو بل روایت کې حضور مبارک اختصار سره به صرف روایتو طرف ته اشاره رسول غواړم. حضور مبارک به فرمایل چې دا ډېرې روژې زه ولې نیسم، په دغې شعبان میاشت کې دا ډېر روژو نیولو حضور مبارک وجه فرمایلی ده. حضور فرمایي چې ما دا خبره خوښه ده چې په دغې شعبان په میاشت کې د پنځلسي په شپه باندې د ټولو انسانانو اعمال خدای پاک بارگاه ته اوچتیږي. او انشاءالله په شب بارات په موضوع باندې خبرې کوو، خو حضور مبارک فرمایي چې په دغې میاشت کې د انسانانو اعمال خدای پاک بارگاه ته اوچتیږي. د انسان د زندګۍ د ټول کال چې کم ریکارډ دی، الف نه یا پورې کم ریکارډ دی، دا بارگاه الهی ته اوچتیږي. د انسانانو اعمالو جان پړتال کیږي، څومره اعمال دي، څومره بد عملی دي، څومره روجې دي، څومره قیام دی، څومره صیام دی، څومره صدقه ده، څومره زکات دی، څومره غیبت دی، څومره دروغ دی، څومره دوکه ده، څومره فراډ دی، څومره حرام خوري ده. دا ټول اعمال حضور فرمایي په دغه میاشت کې خدای پاک ته اوچتیږي. او حضور فرمایي ما دا خوښه ده چې په دغه میاشت کې زه ځکه روژې ډېرې نیسم چې کله د ما اعمال اوچتیږي د الله تبارک وتعالی په بارگاه کې پیش کیږي. دا خبره ما ډېره خوښه ده چې د ما اعمال داسې حال کې الله پاک ته وړاندې شي چې ما په خوله باندې روژه نیولې وي. ځکه حضور مبارک فرمایي، مور مبارک عایشه بیبي فرمایي چې حضور مبارک به په دغه میاشت کې به روژې ډېرې خوښولې. او د دې د وجې نه دا او شارحین فرمایي دا یو ریهرسل دی، انسان یو مخکې نه ځان ټرین کی، ځکه چې معده په خوراکو باندې عادت وي او یو دم رمضان روجې راشي، کله معده خرابه، کله سر باندې بوج، کله بدن کې کمزوري، کله خوب کې کمی زیاتی. نو دې د وجې نه حضور مبارک اول نه روژې نیوې د دې دپاره چې رمضان مبارک روژې راشي چې د انسان معده، د انسان خوراک، د انسان غذا، د انسان قیام، د انسان صیام دا ټولو یو ریهرسل وشي چې رمضان مبارک چې کله راځي په اهتمام سره انسان چې دا په ښې طریقې باندې انسان روژه ونیسي. چېرته هم یو انسان ښه ټریننګ کوي، هغه یو هسې د لطف دپاره خبره رسکول غواړم. یو کس او هغه به چېرته اول ځل اوټونو ته ولاړو او ده وایي چې زه به دا مایک ته څنګه ودرېږم او زه به دا مایک باندې عوام الناس ته څنګه خبرې کوم. نو بیا یې چا نه مشوره وغوښته چې زه خو ګبراوېږم او اوټونو کې خو به روزانه خبرې کول وي، دې دپاره څه چل وکړم. نو بیا ورته وویل هغه وخت کې د ګوپیانو موسم و، ورته وویل دا چل به وکړې چې د ګوپیانو پټي کې به ودرېږې او دا تصور به دا راولې چې دا خلک چې دي دا ما ته مخامخ ناست دي، ګوپیانو ته به یو هفته 2 هفتې 10 ورځې ورته تقریر وکړه، نو بیا به انسانانو ته هم تقریر کولی شي. نو اول نه ځان ټریننګ کا ګوپیانو باندې او بیا وروستو په انسانانو باندې ځان تکړه کې. نو دا هغه یو ټریننګ مسله ده. حضور مبارک مونږ له څومره ښکلی د دین اسلام تعلیم را کړی چې رمضان مبارک چې یو اهم میاشت او دومره اهم میاشت ده چې په خوله کې هغه الفاظ نشته چې څومره نازولې میاشت ده. او په دغې نازولې میاشت کې رب ذوالجلال چې کوم رحم او کرم نوازي او بخنې چې کومې دریابونه راښکلاویږي، کومې دروازې راښکلاویږي، د هغې دپاره حضور مبارک اول نه په دغې میاشت کې روجې ونیوي. په کار دام ده
اکثر دا روژې او دا وظیفې مونږ ښځو ته پرېښودې دي چې ښځو نه پوښتنه وکړې مور نه یا ښځې نه پوښتنه وکړې خامخا به یې په دغې میاشت کې روژې نیولي او سړي وایي چې نه نه مونږ کاروبارونه کوو روزګارونه کوو هغه هم په خپل ځای باندې درست ده خو لیکن څه ناڅه د حضور مبارک د دغې میاشتې سره ډېره زیاته مینه وه او د مینې اندازه یې دې نه ولګوه چې حضور مبارک په خپله باندې ارشاد فرمایي امام بیهقي په خپل سنن کې حضور مبارک نه روایت کوي او دا روایت د حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ دی حضور مبارک ارشاد فرمایي شعبان و شهری دا شعبان چې دا میاشت موږ ورته د بارات میاشت وایو حضور فرمایي دا بارات میاشت دا زما میاشت ده ځان ته یې نسبت کړی چې دا د ما میاشت ده او بیا حضور مبارک مزیدو فرمایل چې من عظم شهر شعبان فقد عظم امرا حضور مبارک فرمایي چې چا د شعبان تعظیم وکړو د شعبان قدر یې وکړو دغې میاشتې عزت و احترام یې وکړو په تحقیق سره د الله پاک د یو حکم قدر و احترام وکړو او بیا وفرمایل ومن عظم امری فقد كنت له فرطا حضور مبارک ارشاد فرمایي چې بیا د الله د حکم او دغې میاشتې چا عزت وکړو په روز محشر باندې به د دپاره زه فرد یم او فرد محدثین فرمایي چې فرد څه ته ویلی شي فرد دې ته ویلی شي چې یو انسان د خلکو نه مخکې لاړ شي او د هغه دپاره ټول انتظامات برابر کړي وخت نه بعد د انسان پسې ورشي او په برابر انتظاماتو باندې ورشي هغې مخکې کس ته فرد ویلی شي حضور فرمایي چې د چا د شعبان د میاشتې عزت وکړو زه وله فرد یم مقصد دا چې ما امتیان به وروستو راځي قیامت ته ما به د قیامت په ورځ باندې ټول انتظامات د امتیانو دپاره برابر کړي وي خو د کم امتیانو دپاره حضور مبارک فرمایي چې چا د امر او د شعبان معظم د میاشتې احترام وکړو او احترام یې څه شی دی د خلکو احترام دا دی چې دوه لاسه وله ورکې د یو زبرګو د عالم احترام دا دی چې ورته ودرېږي لاسونه وله ښکل کې د پلار او د مور احترام دا دی چې کټ کې ورته سر پرې د مور او پلار لاسونه ښکل کې د مشر ورور احترام دی چې راننوځي موبایل د په لاس کې په سیټ باندې کېدی دا ټول احترامات دي د هر چا ځان ځان له احترامات دي خو لیکن دغې میاشتې احترام څه دی چې حضور فرمایي د دپاره زه قیامت په ورځ باندې ټول انتظام برابروم چا چې دغه شعبان د میاشتې احترام فرمایلو حضور مبارک د تمامو انتظاماتو دپاره فرد دی خو کمو خلکو دپاره چې چا د شعبان معظم احترام وکړو اوس یې څه احترام دی ما ورته ژوند تېرو لاس په نامه ورته ودرېږو میاشت ته یا به دغه میاشت کې مونږ څه چلو کړو چې دغه میاشتې احترام وشي په روز محشر باندې حضور مبارک تمام انتظامات برابر کړي علما لیکي چې احترام د میاشتې دا دی چې کوشش وکړي چې په دغه میاشت کې نیکعملتوب وکړي په دغه میاشت کې نیکۍ زیاتې وکړي او په دغه میاشت کې د ګناهونو نه ځان وساتي دا دغه میاشتې احترام دی کم معمولات د ستا د عبادت دی کله فرض مونځ په جمع کړی او کله ځان له کړی او کله په جمع باندې مونځ کړی نوافل اوابین کله کړي کله نه کړي اشراق مونځ کله کړی کله نه کړی د دغې میاشتې احترام دا دی چې فرض مونځ خو اسم تا باندې لازم دی دغې میاشت کې د نوافلو پابندیم وکړه 2 رکعاته اشراق دي 4 یا 6 رکعاته اوابین مونځ دي یو 2 رکعاته یو 4 رکعاته د وترو نه مخکې دي او د وده کېدو نه مخکې یو 2 یا 4 رکعاته وکړه بس کار د برابر دی دا ستا د میاشتې احترام شو یا ستا فیسبوک داسې ویډیوګانې ګورې چې ګانې بجانې وي دغې میاشت کې احترام وکړه دا مه ګوره یا مثال طور پر یو ډرامه ده په یو چینل باندې ته همیشه دپاره ګورې یو کس درنه نه دی قضا ته به دغې میاشت کې دې دپاره مه ګوره چې حضور مبارک فرمایي انتظام به درله زه برابروم خو دغې میاشتې احترام وکړه
احترام هم دا ده چې انسان د خپل وس مطابق نیک عمل وکړي او د خپل وس مطابق د ګناهونو نه اجتناب وکړي. حضور مبارک فرمایي چا چې دغه پاکې میاشتې احترام وفرمایلو روز محشر باندې به دغه انسان دپاره زه فرد هم یم. او حضور مبارک ارشاد فرمایي چې زه د ده دپاره دخیر هم یم ذخیره هم یم چې څومره خیرونه دي هغه به م وله راټول کم چې څومره انتظامات یا به م وله برابر کم. حضور فرمایي چې د میاشتې چا احترام و عزت وکړو د دې د وجې نه حضور مبارک د خپل ځان ته دغه میاشتې نسبت په دې بنیاد باندې کړی دی چې حضور مبارک لکه کل پیغمبرانو کې څنګه اوچت دی دارنګې په کلو میاشتو کې د حضور مبارک د شان په واسطه باندې په نسبت باندې او توسل باندې دغه میاشتې ته ډېر خیر او برکت ملاو دی. ځکه بعضې علما لیکي چې دا حضور مبارک میاشت ده او حضور مبارک باندې درود شریف ویل ډېر پکار دي. درود شریف ویل ډېر پکار دي. غنیت الطالبین کې هم دا مسله ده دغه تفسیر کې لیکلی شوې ده چې لکه څنګه هو دغه حدیث مبارک په شرحه کې لیکلی شوې ده چې حضور فرمایي دا د ما میاشت ده. حضور مبارک دغه میاشتې نسبت ځان ته وکړو نو چې ځان ته وکړو نو حضور مبارک سره د کم یو عبادت ډېر تعلق دی هغه درود پاک دی چې څوک دغه میاشت کې درود مبارک ډېر وایي درود پاک شریف پکې ډېر وایي د دغه میاشتې تعظیم یې وکړو او دغه میاشتې تعظیم په حقیقت کې دا د حضور مبارک تعظیم دی دا د حضور مبارک د حکم تعظیم دی دا د رب ذوالجلال د حکم او د احکاماتو تعظیم و ادب دی. د دې وجې نه په د علما لیکي چې دغه میاشت کې د درود شریف اهتمام پکار دی. چاله چې کم درود شریف ورځي هغه مونږ ته به خپل صاحب مبارک رحمت الله علیه به دا یو آسان درود شریف به فرمایلو چې صلی الله علی محمد صلی الله علی محمد صلی الله علی محمد. دا آسان درود شریف دی او چې کله 100 ځلې پوره کوي نو صلی الله علیه وعلی آله وسلم دا پسې سلسل بعد ووایي لکه څنګه کلمه طیبه مونږ ووایو چې لا اله الا الله لا اله الا الله او چې کله 100 بار پوره شي مونږ ووایو چې محمد رسول الله صلی الله علیه وعلی آله وسلم. دارنګې دا درود شریف صلی الله علی محمد چې څوک ډېر وایي څوک ډېر وایي افضل الصلوات کې دا خبرم ذکر دا چې څوک دا درود شریف ډېر وایي صلی الله علی محمد الله پاک په معاشره کې به د عزت زیات وي معاشره کې به قدر زیات وي او د مال و دولت نه و بندگانو ته کلم نه محتاج کیږي. او بل دا فضیلت هم لیکلی چې دا صلی الله علی محمد 70 فواید لیکلی دي دغه یو درود شریف 70 فواید علماء لیکلی او یو غټه فائدې پکې دا ده چې دا صلی الله علی محمد درود شریف سو په کثرت باندې وایي په اهتمام باندې وایي په پابندۍ باندې وایي یو شپه به بخ بیداریږي ضرور او د حضور مبارک دیدار به ورته ملاویږي. د دې د وجې نه دا هغه میاشت مبارکه چې په دغه میاشت کې مختلف عباداتو اهتمام سره سره د درود شریف اهتمام پکار دی. ما درته ډېر لنډ او آسان درود شریف وښودو چې تاسو د مونځ نه فارغه شئ یو 100 بار یې ووایئ او ګاډۍ ته وګورئ چې په 100 منټه کې تاسو 100 بار صلی الله علی محمد وایئ نو کم از کم 3.5-4 منټه کې به 100 بار ویل کېږي او که چېرې ته 1000 بار یا 1100 بار یا 1200 بار ویل ته غواړې نو زیات نه زیات نیمه ګنټه به د ولګېږي او څه پته لګي مال و دولت هم په خپل ځای باندې درست عزت هم په خپل ځای باندې درست او د درود شریف نور کمالات هم په خپل ځای باندې درست خو لیکن هغه سبا به څومره ښکلی سبا وي چې تا سترګې وغړېږي او زړه کې د سکون وي په دې باندې چې په خوب کې د حضور مبارک دیدار درته نصیب شوی وي. دا یو هغه سبا به وي چې دغه سبا مثل به نه وي. د دې وجې نه حضور مبارک ارشاد فرمایي چې شعبان شهري د شعبان مبارکه میاشت دا زما میاشت ده او د حضور مبارک میاشت کې د حضور مبارک په ذات مبارک باندې درود شریف اهتمام کول پکار دي. او دغه خپلو خبرو په اختتام کې به دا خبره زه ضرور وکړم لکه غنیت الطالبین کې دا خبره لیکلی شوې ده چې رب ذوالجلال خالق کائنات ارشاد فرمایي وربک یخلق ما یشاء و یختار
الله پاک چې څه وغواړي هغه پیدا کوي او چې څه وغواړي چې کم مخلوق پیدا کی په هغې مخلوق کې الله پاک ځان دپاره بعضې څیزونه منتخب کوي اعزاز ولا ورکوي په انتخاب خداوندي باندې هغې ته اعزاز ملاویږي بیا فرمایي چې الله پاک ټولې فرشتې پیدا کړي خو څلورو له اعزاز ورکړی حضرت جبرائیل علیه السلام میکائیل علیه السلام اسرافیل علیه السلام او دارنګې میکائیل علیه السلام دغه ټولو فرشتو کې دغه څلورو فرشتو له الله تبارک وتعالی مقام ورکړی او په څلورو فرشتو کې حضرت جبرائیل علیه السلام له بیا د ټولو نه غټ مقام ورکړی او بیا لیکي چې رب ذوالجلال خالق کائنات کتابونه او صحیفې پیدا کړي دي خو لیکن صحیفو په د کل کتابونو کې څلور کتابونه دي تورات انجیل زبور قرآن کریم او بیا په دغه څلورو کتابونو کې رب ذوالجلال قرآن کریم له مرتبه ورکړې ده او بیا علما لیکي چې پیغمبران خدای پاک ډېر پیدا کړي دي خو په هغې کې حضرت ابراهیم علیه السلام حضرت موسی علیه السلام حضرت عیسی علیه السلام او جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او بیا په دغه څلورو کې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک له مقام و مرتبه ورکړې او بیا لیکي چې خدای پاک 12 واړه میاشتې پیدا کړي او په 12 میاشتو کې رجب له شعبان لا او رمضان لا او څلورم نمبر محرم له یو خپل مقام ورکړی او په دغه ټولو کې رب ذوالجلال پس د رمضان نه خدای پاک چې کم مقام ورکړی دی د شعبان او د بارات میاشت له ورکړی او ولې وله ورکړی ځکه چې دغې میاشتې ته حضور فرمایلی چې دا زما میاشت ده الان کې ټولې میاشتې د الله میاشتې دي خو دغې میاشتې ته او بارات میاشتې ته حضور فرمایي دا زما میاشت ده د دې د وجې نه چې که دغې میاشتو قدر کیږي او که نه کیږي امتیان به دغې یو ټکي ته ګوري چې دا میاشت د محبوب مصطفی علیه السلام میاشت ده دا د آقا و مولا جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک میاشت ده د دې وجې نه حاضرینو چې هر څومره هم خبرې په دې باندې وشي هغه کمې دي خو زه به دا ضرور وایم چې دا ټول څیزونه دا په د زور د لاس په زور باندې دا څیزونه نه کېږي دا خوش قسمتي غواړي دا نیکبختي غواړي بس هغه خلک نیکبخته دي چې دغه نیکبختو وختونو نه چا فایده اوچته کړه دغه مبارکو ورځو او د شپو نه چا فایده اوچته کړه او که بیا نور څوک سم نشي کړی کم از کم دومره خو کړی شو چې که څوک پکې 15 وخته مونځګزاره نه وي او خاص کر سحر او د ماخوستن مونځ چې دا لږ درانه منځونه دي او بیا په دغې دواړو کې د سحر مونځ ډېر دروند مونځ دی که مونږ نه نوافل کړی شو نه اشراق کړی شو نه بوابین کړی شو نه دومره درود شریف ویلی شو نه د تلاوتونو اهتمام راته ملاویږي کم از کم په دغې میاشت کې کم از کم دومره پکار دي چې که څوک داسې په منځونو کې لټ وي په دغې 15 وخته منځونو پابندي په دغې میاشت کې کول پکار دي الله تبارک وتعالی د موږ ستاسو له د سجدو توفیق نصیب فرمایي الله کریم د موږ ژبې د الله په یاد او د حضور مبارک په یاد باندې همیشه تر او تازه وساتي الله کریم د دغې مبارکو میاشتو په دغې مبارکو ساعتونو کې د دواړو جهانو خیرونه زموږ نصیب فرمایي وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین آمین الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين رب كريمة مون خواستگار یو سوالګر یو او د ستا د درس سوالګر یو خدای مونږ سوالونه پوره کړي خدای زمونږ دعاګانې قبول او منظور کړي څو بیماران دي خدای پاکه صحت ولا ورکړي څو قرضداري قرضونو نه اخلاص کړي څوک بې کوره دي کورونه ولا ورکړي څوک بې اولاد دي صالح اولاد ولا ورکړي د چا نارینه اولاد نشته نارینه اولاد ولا ورکړي د چا کورونه نه دي آباد نارینه او زنانو خدای ښکلي کورونه آباد کړي خدای څو مسافر دي سفرونو کې برکتونه نازل کړي څو په کورونو کې دي کورونو کې اتفاق او اتحاد نصیب کړي د چا اختلافات دي رب کریمه اختلافات په اتفاق باندې بدل کې د چا نیک ارادي پای تکمیل ته ورسولې کې د چا بد ارادي خدای نیک ارادي نصیب کې رب کریمه مونږ ګناهګار یو دغه پاک میاشت په خاطر باندې تیر شوی ګناهونه زموږ معاف کې رب کریمه مونږ نیکیان کړي ماته ګوډې د قبل دو لایق نه دي خدای پاکه د خپل شان په خاطر د خپل عظمت په خاطر باندې زموږ حسنات قبول او مقبول فرمای روان ژوند یو ورځ
ورځ دی یو کال دی څو کاله دی رب کریمه مونږ باندې په عبادت باندې تیر کړی کې د ستا د قهر نه د ستا د غضب نه د ستا د څپېړې نه مونږ په امن و امان کې وساتلی کې او څه کسان ورک شوي دي خدای پاک خپلو کورونو ته په خیر عافیت باندې واپس کړی کې که څوک بندیان دي خدای بندونو نه واپس کې که څوک قیدیان قیدونو نه واپس کې رب کریمه څوک کم قسم مشکلاتو کې گرفتار دي د تمام مسلمانانو تمام مشکلات حل فرمائے خپل وطن عزیز ته دعا وکړي رب کریمه مونږ په پاکستان باندې خصوصا یو داسې حالات را روان دي چې غریب او مالدار او امیر او نیک او بد هر څوک پریشان دی خدای دا د مونږ د ګناهونو نتیجه ده خدای مونږ ګناهونه معاف کړي مونږ وطن پاکستان تمام اسلامی ممالکو ته خیر عافیت نصیب کړي بلندی او ترقی ور نصیب کړي د پاکستان د قرضې ختم کړي کې د مسلمانانو په کارونو په روزګارونو او په صحتونو او په کورونو کې برکتونه نازل کړي کې او زه هر کله دا گزارش هر چرته عرض کول غواړم چې مونږ ټول قرضدار یو یو بل قرضدار یو د خپلو قرضونو سره سره د ملک پاکستان د قرضې خلاصېدو دعا هم کوئ ځکه چې پاکستان په خپلو خپو باندې ولاړ مونږ ټول مسلمانان به ورسره پریشانه یو خدای ترقي زمونږ د ټولو مسلمانانو د ملکونو نصیب کې تیر به تیره باندې ترکی او اردن او شام افغانستان کشمیر چچنیا برما خدای ټول اسلامي ممالکو باندې رحم نازل کې برکتونه په نازل کې خدای زمونږ دغه دعاګانو سره سره تیر شوي او راتلونکي ټولې دعاګانې قبول او مقبول فرمایي او په آخر کې دعا وکړي چې زمونږ څومره حقداران وفات شوي دي زمونږ والدین زمونږ اهل بیت زمونږ اقربا زمونږ استادان زمونږ مشایخ خدای ټولو بخښنه نصیب کې قبرونه د نور نه منور کې رب کریمه د باقي حادثاتو تکالیف و مشکلاتو نه مونږ په امن و امان کې وساتلی کې وصلی الله تعالی علی خیر خلقه سیدنا محمد وآله واصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین